بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الرابع في حد السرقة. دا سلورم فصل له دغه څومره مقاله شروع ده، درېمه مقاله ده. اول فصل حد زنا مبارک یو، دویم فصل حد قذف او دریم فصل حد شرب، نو څلورم فصل حد سرقه. سرقه تعریف راته کوي: السرقه في الشرع اخذ العاقل البالغ، چې یو عاقل بالغ واخلي یو جز نصابا محرزا، یو محفوظ نصاب، دوا او ما قیمت نصاب، یا غشي او ما قیمت او ما یا هغه شي به قیمت نصاب، هو قیمت نصاب، هغه شي چې هغه قیمت د نصاب وي. دو درې جزء شو، ملکا للغیر او ملک د بل کس وي. څلور جزء لا شبهه له فيه، او د برب کې شبهه نه وي د ملک وغیرہ. پنځه جزء علی وجه الخفیه، په پټه طریقې سره وي. سي د شپږ جزء شو. تاسو ورسېدلې د سرقې وګ تعریف دیکھا: عاقل بالغ باخلی، نصاب باخلی، محفوظ نصاب بوي، یا به د نصاب قیمت وي، د بل چا ملک بوي، شوبه به کې نه وي، په پټه طریقه باندې به اخلي. هدايه کې ولا تعریف کړي: اخذ مال الغير على سبيل الخفيه نصابا محرزا للتمول غير متسارع اليه الفساد من غير تعويل ولا شبهه. عنايه کړي هدايه کې مخکې راځي ورلا. کذا في الاختيار شرح المختار. به دا خبره کوي دا سرقه چې وا سرقه کچریدا د ورځي مریسو د ورځي نو به ابتداء او امتحان دواړه پټواله شرط دی، او کله شپې وي نو به ابتداء شرط دی او امتحان شرط نه دی. تاسو لږ بر وګورئ، کله ورځي ابتداء بم پټوي دا غلا چې کوي، او امتحان بم څه مطلب کور دی هغه د سورې وباسي دم په پټه وباسي ابتداء شو، او هغه چې به سامان رلی هم په پټه رلی، دواړه به خفیتن وي. او کو د شپې چې کله سورې استلو ابتداء پټو بس دا کافی ده. کبه کس چې کله دا سامان رخصلو تختول یا کس لیدلو وز دا به غالب شو بس شی تر وجود کو وی تختو، نو به هم سرقه ده. خو کله ورځ داسې و چې به ته سرقه نه ویلې کیږي، یو تخپل نوم ویلې کیږي، نهب اختلاس ورته ویلې کیږي. یعنی که ورځ داسې و کی چې سورې وباسي په پټه باندې، خو چې سامان رلی اکاس یینی او بس دا به غالب شي او سامان ته و تختی، دا به د سرقې په حکم کې نه ده. ثم ان كانت السرقه نهارا اعتبرت الخفيه ابتداء وانتهاء، وان كانت ليلا اعتبرت ابتداء فقط. نهر الفائق به حرس چې ده کنه، حرس په دوه قسم معنی دي. حفاظت دا موږ قدرت کې ویلو، یو په مکان سره دی او بل په حافظ سره دی. نو مکان سره محفوظ وي او بل حافظ سره محفوظ وي. بلکې موږ قدرت کې دام ویلو چې کله اصل چې کوم د حفاظت په حافظ سره دی، لہذا که یو محفوظ مکان کې یو شی موجود او حافظ ور سره حافظ، نو دلته به اعتبار د دې حافظ حفاظت لري. نو کاغه ول حفاظت نکو سره د دې چې محفوظ مکان کې دی، مکان کې غاړي د چې تبرود دی، حفاظت ولنه کې دا به غیر محفوظ دی. هم ویلو کوزین کې کبار الله زی ولا. والحرز ولا نوعين: حرز بالمكان كالبيت لك کوټه کې وی، او داری کور کې وی او شی، والحانوت دکان کې وی، خیمه کې وی، او همدغه شان مجرین وغیرہ کې نور دغه شان د حفاظت کوم ځای نه دي. وحرز بالحافظ، بل حرز په حافظ سره وي. مثال نو سره په لار کې ناس ته دي، سامانی خاصه ور سره دي، نو کو څوک پټ کیتی نو داغه بلاس په کټ کیږي خپل شرایط سره. دی وجدا خزائن نه خزائن په سره لګي، خزانه کې به غټیک د خدا لفظ بیخي نه لګي. ګوري: وحرز بالحافظ كمن جلس على الطريق
وعنده متاعه فيقطع من سرق من هذين النوعين من المال المحرز بشرط النصاب نصاب پکې شرط دی ثم للقطع فضل الرحمن واورا د قطع لپاره شروط دي وشو ذا متى تحققت کله چې دا شروط متحقق شي وجب القطع والا لا يقطع نو قطع واجبيږي او کنينو به قطع نشته شروط کم دي نه اول شرط دار چې دا سارق به مکلف وي که غیر مکلف معشوم یا لیونه غلاو کی نو غلاس ونه کټ کی ووري ايكون السارق مكلفا فلو سرق الصبي او المجنون بپکاري دول مجنون لیکله فلا قطع لان القطع عقوبه او وجب لبيان قطع عقوبت ده کنه سزا ده او سزا خو غیر مکلف ته نشي ورکول البته د مال کم تاوان دي راغي تاوان بتیلو دا کوم ویلو دا کوم محجور کسان چې دي کزین کې مو قدرت کې ویلو دي کوم افعال دي افعال او د حدود نه علاوه راغه مضمون دي زمان به پی نو وی فلا قطع لان القطع عقوبه وهما ليس من اهلها ولكنهما يضمنان المال ولو سرق جماعه یو جماعت غلا وکړه باقي کې لیوانه معشوم ټول جماعت نه بغلا کټ کیږي تجزي دغه لاس یعنی حد به ختميږي اگر تجزي نه قبلې چې بعضو دي حد جاری شي او بعضو دي جاری نشي فيهم سبي ومجنون يدرى عنهم القطع يدرى او کی امزل نه دي کړي يدرى او ها 566 نمبر 64 دویم شرط مولوی چې اخفاء ده اخفاء چې په پټه باندې بوړي لکه څنګه شهرو کې موږ ویل ابتداء او امتحان به د ورځي او د شپې به صرف ابتداء هم کافی ده لہذا که څوک اخکاروي سي مثال په تور باندې چپټې تي کی بس پیو بازي لکه نن سبا موټر سایکل مانی کنه چا سره موبایل بلاس کی بس غټه پیوږي موبایل وتختي یا خدي سره بټوا دی غاړي ته دغه ته چوري دا فرض دې که فرض ته اې ولي دا چولې بس وې تختي دي دې کې میراث کټ کېدل نشته البته تعذير وای پکې نو وای الشرط الثاني الاخفاء فلو اخذ جهرا مغالبه صحیح او نهب لیکي علانیہ زبردستی کسی سے کوئی چیز لینا او اختلاس مطلب بنا بر غفلت کسی کے ہاتھ سے کوئی چیز اچک کر بھاگنا فإنه لا قطع فيه دریم شرط نصاب دی مولوی صاحب کم از کم 10 درهم دی نو که 10 درهمونه کم چا غلا وکړه لبه په کلاس کټ کېدل نشته الشرط الثالث والنصاب وهو يكون المسروق قدر 10 دراهم فلو كان اقل فلا قطع ولو كان السارق جماعه اوس کړه سارق پورا جماعت د قدري مسله ده نوز بدا پیسې منګورو چې بدیو تقسیم شي فی کا 3 درهم رسی بس سیدا لاس بکټ کو کنه رسی فی کستا یعنی ټول نه بکټ کو کنه رسیدل به یوانم نه کټ کو فلو ولو كان السراق يخوى جماعة وتحقق في نسيب كل واحد نصاب السرقة قطعوا وإلا فلا سنرم شرط دا مال چې دا په یو مکان باندې یا په حافظ باندې محفوظ وي یعنی د حفاظت کمی دوه ذریعہ دي پاغه سره په یو ذریعہ باندې محفوظ وي نو که غیر محفوظ وي نو پاغه کې به لاس کټ کېدل نشتا الشرط الرابع يكون المال المسروق محرزا بمكان سواء كان بیچ کله مکان وکړه نو مکان کې تالشته کنهشتا ورشته کنه د سم کار نشته دی خو چې د حفاظت زیو سواء كان مفتوح الباب او لا باب له او مغلق الباب تعلم ورتوا او محرزا بحافظ هغه سره ولګوا سواء كان محرزا بمكان اي يكون المال المسروق محرزا بمكان او محرزا بحافظ بيچ حافظو سواء كان الحافظ مستيقظا ويخو يا ودو او متى د لاندې یا خاصو په ټولو صورتونو کې محفوظ نه غلا د لاس بکټ کیږي پنځم شرط چې د غلا په دارالعدل کې کا دارالاسلام کې نو که دارالبغي وا یا دارالحرب کې غلا ولاس کټ کېدل بګ نشتا ان تكون السرقه في دار العدل
فلا يقطع في السرقة في دار الحرب ودار البغي فلو سرق وس دار الحرب ته تجارت د پاره تاجران تری دي او لاره کې یو بل غلا وکړه نو دا دار الاسلام کې غلانه د لاس کټ کېدل به پکې نوي فلو سرق بعض تجار المسلمين من البعض في دار الحرب ثم خرجوا الى دار الاسلام فاخذ السارق لا يقطع ال غلا کړی دا شپږم شرط دا سارق چې کنه سالم النطق به کا اخرس بنوي ځکه کې دې شي دا څه یو نقطه بیان کې چې هغه د وجله حد ختم شي زم دا من قدرت کې ویلو خلاص به ټیکټ کو کنه نو غسلاس به روغ وي ځکه چې غسلاس خراب وي او خلاص ټیکټ کې دا خو هلاکت شو اتلاف شو همدغه شان خیخ په بم روغي ځکه چې غسلاس روغي غسخ په روغي او خې لاس ټیکټ کې نو یو طرف به بالکل ختم شي دام اتلاف ته نو یو به غسلاس روغي او دویم به خې خپر روغي ايكون السارق سليم النطق واليد أن يكون السارق صاحب يد يسرى دابا خاوند يد يسرى ورجل يمنى صحيحتين وي د غسلاس او د خيخ بي صحيحين صاحب بي والا فلا يقطع الشرط السابع ومشرط وليس بد سارقين كبا مسروق منه څوک زارحم محرم نوي ځکه چې زارحم محرم چا نغلاو کې کلاس کټ کېدل نه نو که په سارقینو کې هغه مثال په تور باندې ورور یو په سارقینو کې نو ټول سارقینو لاس هم نه کټ کیږي ځکه تجزیه نه قبلې د ورور خاصم نه کټ کیږي ځانور هم نه قبل کټ کیږي الله يكون بين السارقين ذو رحم محرم دا ذا رحم بکار دے کذو سید ذو دے کا اسم مؤخر دے الله يكون بين السارقين ذو رحم محرم من المسروق منه والا فلا حد وسوي دا خبره چې کله یو جماعت غلا کوله کنه نو ټول مباشرت لازمی نه دي ځکه دا غو طریقه دار چې یو نیم پکې غلا کوي او نور حفاظت ته ولاړی لہذا که یو دو دریو پکې غلا وکړه او کسان لس دول ټول نه بلاس کټ کیږي چې پاغو باندې تقسیم کو لس درهم فی کسر رسیدل نو وی ولا يشترط سرقه الكل لان عاده السراق داله ايس يسرقوا ذكر يسرق اي يسرق بعضهم ويتولى الدفاع اي يسرق چې سرقوا کی بعض ويتولى الدفاع بعضهم او بعض به کی دفاع کوي دغه متولین شوی نو فلو لم يقطع بمثله نو وای کې چری د دیو نم لاس کټ نشي کدا سي شرط نکو مطلب دا شرط ولګو شټولو بغلا کړي کني به بنک به بلاس نه کټ کی نو کدا سي شي یو خو به خلاص کټ کېدل خبر ختم شي فلو لم يقطع بمثل لم تنع القطع الشرط الثامن اتم شرط وليس تکم شی مسروق چې ده کنه شرط داده چې سارق به مسروق من هو ته واپس کړي نه وي که واپس کړي وي ورته اگر که پس ته دینه چې گواهان راغلي دي ښه او گواهیم کړي ده نو به ملاس نه کټ کیږي نو وی الله يرد المسروق الله يرد المسروق قبل الخصومه الى المالك رد شوی بنوي مسروق شي مخکې خصومت نه مالک ته فلو رده نو کچره سارق رد کی لا يقطع وكذلك لو نقصت شی پټکړې دي لس 200 درهم ده او چې کله حج علی کا وغینه مخکې شي قیمت را ورزیدلې ده اته 9 درهم تر راغلې ده نو نصاب کم شو کنه بس هم لاس نه کټ کی وكذا لو نقصت قيمته من النصاب قبل القطع ولا قطع بتقويم واحد وليس بكله چې من قیمت لګولو چې دي شي لس درهم قیمت ده کنه ده نوې مسله کوي نو بده کې به ټول خلکو کم قیمت ویلو ابد لس درهم نه بری اوس که بعضو خلکو راشي قیمت ویلو لس 2 درهم بعضو نورو اتنه ویلو نو معلومیږي چې دا پورا نصاب نه دی نو وی ولا قطع بتقويم واحد ولا عند اختلاف المتقومين نبد یو کس قیمت بیان کو بده امکان نه کی ډیرو نه بده پوس کې او چې ډیرو کم ریټ بیان ټول د لاسونه بار بیان ول والا الشرط التاسع نهم شرط
ولې سب دا سارق به د شی مسروق د ملک داوه نه کوي که د ملک داوه وکي نو به حد ختم شو. الشرط التاسع ولا يدعي ان المسروق ملكه دا داوه به نه کړي وان لم يقدر على الاثبات اگر که به اثبات قادر نه که خو چې داوه وکړه خبره ختم شوله. فلو ادعى سقط القطع عنه وان لم يقم البينه معناه بعد ما شهد الشاهدان بالقطع گواهانو په قطع گواهی ورکړی دا خروج د مل داوا وکړه لکه آسان کار دی بس د مل داوا دی کوي. تعزیر بیخا 569 الشرط العاشر ان يكون المال المسروق مملوكا لغيره فلا قطع. وليس شرط دا دی شرط چې دا مال چې دا به یو انسان مال وي د غیر مال به وي کومې چپټ کړي نو که په مال کې رچا ملک نو لکه وقفي مال مسجد مدرسې نه پټ کړلو نو هغه کې به قطع یاد نشته. راسي کنه ان يكون المال المسروق مملوكا لغيره فلا قطع في مال الوقف وحصر المسجد پوزکی د جمعات و استار الكعبه دا غیغه پرده څوک پټکی وان كان محرز اگر که محفوظ وي پکې نشته. الشرط الحادي عشر یولسم دا شی مسروق کې با سارق شریک نه وي که سارق پکې شریک وي په یو شرکت سره نو به بلاس نه کړکی. الله يكون المسروق فيه شركة لسارق او شبهة شركة فلو سرق به مال مشترک دا څه کې دي دا خبره ټیک وکړه مال چې مال د سی صحیح ما د جوړ کړي خدا تا چې جوړ کو دي کې بغیر تبدیلی نه صحیح دي. فلو سرق مالا مشتركا مال دا سی مال چې شریک او دا مضاف مضاف الیه ویلو فلو سرق مالا مشترکین کچری پټي کو داخلهږي هغه مال شریک مال بینه د ترمنځ او بین غیره او سرق من البيت من البيت المال کې لبلام غلط دی او سرق من بيت المال بیت المال نه پټ کو فلا قطع ځکه دې کې شرکت وی کنه. الشرط الثاني عشر دولسم شرط دو کسان به گواہی په سرقه معنی ور کوي سرقه معنی چې دې سړي غلا کړی او یا به اقرار کوي او پیرخه نو که اوس یو سړي ورکړو یا یو سړي دوه خزو ورکړلو نو د خزو گواہی په حدود کې نه قبلېږي به کار نه ور کوي. ايشهد بالسرقه رجلان او اقر مره ولم يرجع عن الاقرار اقرار نه واپس رجوع نه کړي فإن رجع کڅوک په سرقه کې د اقرار رجوع کی حد ختميږي خو غره مال بدن خستل کیږي توان بده خستل کیږي. سقط القطع للزمان ذکر قطع حق الله ده او حق الله په ان رجوع سره ختميږي چې اقرار کړي او حق ابل چې زماد ده حق العبد ده چې اقرار شو بس لازم شو لانه يصح الرجوع عن الاقرار في الحدود كلها الا حد قذف کې نه کې ذکر ده حق العبد ده راضي براله تیر شوی درشت دی. لسم نمبر الشرط الثالث عشر نامن قدرت کې ویلو چل شینو کې لاس نه کټ کیږي هغه کې اول نمبر دا او شی حقیر چې تمام تور په دارالاسلام کې مفت ملاويږي خیال مو کنه مباح ملاويږي. وګوره الله يكون المال المسروق مما يوجد مباحا دا باغ شنوي چې مباح ملاويږي فلا قد بياخذ خشب لرګي دي او حشيش غياغاني وقصب نركل لرګي دي وسمك وطير وصيد وزرنيخ حالتال ومغارات لا ستويلي كي اني التوين الاحمر اصرخ اور يدي ونور يدي ونور مغارات ونورة نوره بيجني چنا وفحم كويلا واشنان امري چپي لمبي مړي په لمبي نه غوبو هغه کې ولا ګرمي خاص قسم بوټي وزجاج وملح وخسف خدا غشنی یادی کنه چې چا ځان له تیار کړي برابر کړي نه کدی کې چیرته کاریګری وشي او کور کې خپل برس راشي لرګونه لوخي وغیرہ جوړ شي نه بیا غل څوک پټ کې نه بیا قیمتي شوی کا مباح نه ملاويږي. خسف ولیکي دا منګینی دی منګي مٹی کے پکے ہوئی برتن بخلاف ساج کې مو پخشوي بخلاف ساج ساکو لرګي قیمتي وي ابنوس
دا یو سخت تور لرګی دی دغه شان سندل سور زیړ خوشبو والا لرګی فسوس غمی الخضر شنا یاقوت زبرجد لؤلؤ ملغلری سونا چاندی او عود او مسک او عنبر زعفران او ادهان مطلب خوشبوینی قنادیل دیویگانی ابواب اوانی المتخذه من الخشب فانه يقطع فيها بده ټول شي کې با یعنی به خلاف سره ولګوي کا نساج نرواله تدریز پوری بده ټول کې بلاس کټ کیږي والواب والاواني المتخذه هغه اوانی چې کوم جوړ شي د خشبونه فانه يقطع فيها الشرط الرابع عشر سولسم شرط دا موږ د قدرت کې ویلو دویم شوسری او الفساد شی بنوي کوم شي ته چې زر فساد راځي لکه دا میوه شولې لمدي میوه یا سبزیانې شولې دي کې اس کټ کېدل نشته لري فکرم دی او ته کنه الشرط الرابع عشر الله يكون المسروق مما يتسارع اليه الفساد فلقت في فاكهه رطبه ولبن ولحم وزرع اغه فصل يده لم يحصد ومشروب حلو او مر خوږ مشروب یو کا ترشوي الشرط الخامس عشر على الدماسيت بنوي دا من قدرت کې ویلیو على دماسيت بنوي نو که دماسيت الوي باغ څوک پټ کې راس کړ کېدل پکې نشتا الله يكون المسروق من آلة اللهو او مما ينهى عنه یا باغ شنوي کوم نه چې من راغلی دا لہذا فلاقت فی التنبور باجه کې والدف یو لا سره چول کیږي به چره والعودي عود لرګی نه دی بل شی دی دنه چې چمبا ممبا ستار به تر چې ته جوړ شوی هغه یادای کا رباب تقریبا وصليب ذهب ونرد وشطرنج بدي شيء كان اشتري الشرط بيشتري السادس عشر سادسه په کې لري کړی دی دا سره به رستوري کوي دا مسروق شی باغ نه وی چې سارق په کې تعویل کوي چې چره شی مسروق هغه شی وی چې سارق په کې تعویل کوي باغ کې به قطع یاد نشتا مطلب مصحف پټ کو به وای ما خو دې لپاره پټ کړي تلاوت په کې وکما شامی وړي والا کمړه مسله مې کې کتله غره وتا ته خلاونه کې غره الشرط السابع عشر یا ورزو مفتی ګورلی سي هغه ټوله پټو غازی مو یو کروڑ روپو دي 50 رکعت موږ را پټ کو غبي سي او شرط کم دي الله يكون المسروق مما يتأول فيه السارق بأنه أخذه للقراءة فلا قد في أخذ مصحف كما في الكنز ولا في أخذ كتب فقه وحديث وتفسير وعربية ولغة وشعر كذا في السعديات شعر والشرط السابع عشر واللسم نمبر شرط دا سارق با شيء مسروق مالك نه جوړ شوی غلا یو کله لو به وته مسروق منه البزم ولا هبه می کوتا یتی په پیسو تی والی د حد نمخ کې بس حد ختم شو الله يملك السارق المسروق بهبه وشراء ولو بعد الحكم اگر حکم شوی میدلاس کټ کېدو وان ملک فلا قطع تبلیغونه تاسو کل غلو دی واغشت ډېر زاریګان ورته هونه ورته ویزه کای نه کله په شلجمه لراځي والشرط الثامن عشر الله يكون السرقه في زمن القحط اچھا جی د قحط او د منګای په زمانه کې بغلا نه وي ځکه په دغه حالت کې کی بیلانس کټ کېدل نشته خلک محتاج دي الله يكون السرقه في زمن القحط والغلاء ارتفاع السعر يادي منګای چوته وایي والا فلا قطع للضروره لقول عليه السلام فرمای لا قطع في مجاعه مضطره وكرا قطع نشتري په غلوګه کې چې خلق محتاج کړي کا ولقول عمر رضی الله تعالی عنہ لقد في عام سنه اکال لقات سالي چې راي کې لاس کټ کې نه وي هغه چې څنګه ملاوي نه سمار څه ملاويږي ښا سبق ته وګ کې راځي وای 77 ولې سب کله چې شرایط ټول پوره شي نو اول بوله خلاص کټ کو کوله پیره وا کدوم پیره غلا وکړه نو که څخه بوله کټ کو کدرې پیره وکړه نو سمېدلې به جیل کې واچوخه واذا تم شروط القطع
وإذا أتم لكره تم سيدي وثبت السرقة فيقطع يمين السارق من الزند دي كلاينا وتحسم اور سره بداغم ورکړل شي. فإن سرق ثانيا قطعت رجل اليسرى وإن سرق ثالثا لم يقطع وخلد في السجن حتى يتوب كذا في الهداية. وللإمام أن يقتله سياسة دا پکې لا بیل دا وجل مشي سياسة ولي لسعي في الأرض الفساد كذا في السراجية. الفصل الخامس في حد السرقة الكبرى. دا سرقه کبرا بیان کې انتهایی آسان ټوله ته ور یاد دي. سرقه کبرا پیژنې کنه شوکه وته بل څه وته ډاکا وته ډکیتی ګورې تا دلته دې سرقه کبرا ولي وي مخکې به د محفوظ زینه پټولو یا د حافظ نه پټولو عام حافظ به وسې د حاکم نه پټي پټ سړي نه پټي نو بس سرقه کبرا شول. سميت سرقه كبرى لأن فيها إخفاء عن الإمام أو الأمير كما في السعديات. دا هم په یو اقرار باندې یا د دوه غواهانو په گواهی سره ثابتېږي. دي کې اقرار وکي او بس رجوع کول شي حد به ختميږي. ويثبت قطع الطريق عن السرقة الكبرى بالإقرار مرة واحدة ويقبل رجوع القاطع كما في سرقة الصغرى فيسقط الحد ويؤخذ بالمال. مال کې بعد د اخذ کیږي به راځي ولدي عبارت له کې دی. ويثبت بشهادة الاثنين اقرار باندې ثابتيږي ور سره دوه کسانو په گواهی باندې مخکې راځه على معاينة القطع چې گواهی ورکی په معاینه د قطع الطريق باندې دي کسانو قطع الطريق کوله موږ لیدلیو او الاقرار يعني دیو اقرار د قطع طریق کول او موږ ته ورېدلیو دلته اقرار باندې گواهی ټیک ده د عبارت د قشان صحیح ده ځکه مخکې د اقرار خبره تیر شوی د سیمله کې ګوري تاسو ګورئ ويثبت ثابتيږي دا بشهادة الاثنين على معاينة القطع ويثبت بالاقرار دوا خو د اقرار خبر مخکې تیر شوی ده نو هغه دوباره نه کوي بلکې د سیده ثابتيږي په شهادت د اثنين چې دوه کسان گواهی وکي نو دا والاقرار په معاینه القطع باندې باتب کو على معاینه القطع والاقرار. فلو شهد احدهما بالمعاینه یو د معاینه گواہی ورکړه دویم د اخر د اقرار ورکړه نو به نه قبليږي دوه پکار دي کذا في فتح القدير. ثم لايجاب لا يجاب نه دیکھا ثم لايجاب الحد في سرقه الكبرى. سرقه کبرا کی حد ثابتولو د پاره ما شروط دي کوم چې په سرقه کبرا صغرا کې وه ټول شرایط پکې معتبر دي زمانه پوهه شریفه واورا. ثم لإيجاب الحد في سرقة الكبرى شروط متى تحققت يجب الحد وإلا لا. هذا ورلا الشرط الأول أي دا زين دا شرائط دي شغالته نو أن يكون لقاطع الطريق مناعة لقطاع الطريق. قطاع الطريق د پاره به مناوي کا مطلب یو پوج شکل وي چا خلکو نه بزور څخه خستل شي. نن سبا کې یو کس دوه قسم کول شي ځکه نن سبا تمانچی دي موټر سایکل دي بدی کار کول شي. نو وي أن يكون لقطاع الطريق مناعة وشوكة زوري وي بحيث لا يمكن للمارة المقاومة معهم. مقاومه ده کنه اچھا دغه معنی ده چې ممکن نه وي مار کس ته پارکم شي بتیریږي المقاومه معهم د دې سره جګړه کول اور سره ممکن نه وي. ما بل معنا زین کې راغلی او چې اوس مې عبارت ویلو بالکل مې تا چې کوم کړه مې زین ترال. الشرط الثاني دویم شرط لګولې چې د خار نه بار ویو د سفر کم مسافت د دغه په اندازه ببار وي. دا بخوانی خبرې دي کنه سبا خار کې دنم کیږي لکه مې سب سے ابراهيم باندې فتوا دا واوره ايكون خارج الامصار بعيدا عنها خار نه بلري ويكون بينهم وبين المصر مسيره 3 ايام وليا ليها لك لهاي لكله وليا لها كذا في ظاهر الروايه هو نبي يوسف رحمه الله اذا كان بينهم وبين المصر اقل من مسيره 3 ايام يو
او قطع الطريق في المصر ليلا اجرى عليه احكام اجري عليه احكام قطاع الطريق وعليه الفتوى. دا خبره سیده پوه شولې به نو لیالیها ته جوړ کې منګه تیر کلم د سیول سټي کې خپل مې سټ نو کو د سبا پاتې شوې. وشرط الثالث دریم شرط دار الاسلام کې به ویخه ايكون ذلك في دار الاسلام دا خپل تیر شوی مو. وشرط الرابع ايوجد جميع ما شرط في السرقه الصغرى نحو یو پر ویلو. پنځم شرط چې دا قطاع الطريق بټول اجانب ویخه کدی کې یو مقارب ورو تر څنګه چې مخکې تیر شوی و ټول نه بهادل لیکي. ايكون القطاع كلهم اجانب في حق صاحب الاموال. وشرط السادس شپږم شرط داري چې دیو بلا توبه نه استلی او گیر بشي که یو پر توبه ویستل او به گیر شو په مسله بدله ده به حد نه جاری کیږي. ورا ايسفر بهم بدیو معنی به کامیابی حاصل شي قبل التوبه ورد الاموال الى اربابها د توبې نه مخکې او اموال ارباب ته واپس کول نه مخکې نو که اموال ارباب ته واپس کړیو مالونو والتا او هغه نه پس گیر شو به حد نوي. 586 که قافله کې بازي په بازو باندې دالو به وکړه حکم قطاع الطريق چې وغي کې دا چانه چې غلا شوی و ډاکه چې په چاله کې دی و داغو پکې بچیو زار هم حرامي پکېو دسی وایو مليسي قافله کې بازي په بازو باندې دا ډاکه وکړه خدا ډاکه کوونکو کې معصوم یا پکې لیونه یا پکې اخرس یا پکې خزوا ټول نه بهات ساقطيږي. او دا مطلب دا نه دی چې بس اندسي به پریدي تعذير به ور کوي اذا قطع بعض اذا قطع سيدي اذا قطع ده کنه بعض القافله على بعض او في القطاع سبي او مجنون دا نوې مسله ده مړه بدله ده تاسو له وګورئ دا دوه مسلې دي ښا. یو دا چې لار کې بعضی قافلې والا په بازو باندې ډاکه واچي نو دا خو د خار نه بار دی قزله خبره ده مخکې چې سرقې صغرا کې تیر شو نو بیا به حد نشته. دویم دا ده چې کوم ځای کې حد جاری کیږي ما غزه کې خبره ده خدای رچی په قطاعو کې معصوم لیوانه اخراس یا خزه ده او في القطاع سبي او مجنون او اخرس او امراه نه سیده ټیک دا بیل مسله ده. یا په قطاع طريق کې معصوم یا مجنون یا اخرس یا خزه نه يسقط الحد هدايه والا مسله ده. 587 دغه شان د څنګه چې مو ویلا القطاع وسرازي او صورتونه بیانې تاسو لږ بره وګورئ کني مال اخیسته دي او نه څوک وجلی دي تعذير باور کی وتا او کمال اخیسته څوک وجلی نه دي لاسونه به ټیکټ کی او کمال نه دي اخیسته سره به وجلی دي قصاصا به وجل کیږي ښا حتی کا قصاصا نه بلکې حدن به وجل کیږي کني مال اخیسته او نه څوک وجلی دي تعذير صرف مال اخیسته دي او چې تقسیم یو کوفی کا 3 درهم رسی لاس کټ کېدل وي سرقه صغرا پشان او که خلک وجلې دي مال نه دي اخیسته دا خبره زین کې کینه وای مال نه دي اخیسته عدالت به قصاصا نه حدن وجل کیږي حتی چې اولیاء او د مقتول معاف کوم نه معاف کیږي او کمالی مخیسته دي او قتل هم کړی دي نو به تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف ندا وقتلهم وصلبهم الارض به ګډ وډ کټ کی قتل بهم کی او سلی بهم کی هذه صرف قتل کی هذه صرف سلی کی ویږي یو سرت پات شو عجيبه اخره کې وای نه خو ول شو هو ول شو یو صورت دا ما جوړ متوکل بار بار می ویلو چې قتل کی ور سره ها تاسو راځي یو صورت روان دي ګوره وینو خذو بعد اخذهم مالا دیونی ولې شو بس دینه چې دی واخستره مال معصوما محفوظ مال له مسلمان دی ذمہ دی بحيث د سي انداز مال څخه پرې نه خدل
برپات شو کنه القطاوین اخذوا بعد اخافتهم الطريقه سره بلاره کې خلک راولې دي به څه چي دي وقبل دي او ته ضرورت نو کا قبل ياخذ المال او يقتلوا نفسه فجزاؤهم التعزير وهو الحبس قيد كيبي حتى يظهر عليهم اخلاق الصالحين بظاهر شيء او يتركوا في سجونهم حتى يموتوا خفيوا بيتشي وبوتشي اغريتشي وإن أخذوا بعد أخذهم مالا معصوما لمسلم سيشسر مال يخسته أو زمين بحيث لو قسم المال عليهم أصاب كل واحد نصاب السرقة أو قدر ذلك فجزاؤهم أن تقطع أيديهم اليمنى وأرجلهم اليسرى فيجي كنا وأرجلهم اليسرى أيديهم اليمنى وأرجلهم اليسرى دوالا بکٹ کی صرف لاس نا مالاس یاد کړو خیلاسو رڅخبا دا قران کې دي وإن أخذوا بعد قتلهم مسلما دوالا کارې کړی دي او ذميا ما كونهم لم يأخذوا وإن أخذوا دي یار صرف قتل کړی دي دریم صورت ده کنه وإن أخذوا کداګیر شول پس دینه چې قتل کړی دي مسلمان درې ذمي لرا وإن أخذوا بعد قتلهم مسلما أو ذميا مع كونهم لم يأخذوا مال نه دي خسته فجزاؤهم القتل حدا لا قصاصا ندا حتى لو عفا أولياء المقتول لا يقبل وإن أخذوا بعد أخذهم مالا دا دي خسرهم صورت لمسلم أو ذمي وقتلهم المعصوم قتل كلامك فجزاؤهم موكول إلى الحاكم إن شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف يو بداوي ورسرا وقتلهم وصلبهم او کني دویم صورت دویم اختیار وان شاء قتلهم صرف د یو دی وکي وان شاء دریم اختیار صلبهم دارغه عجيبه صورت داره وان اخذوا قبل التوبه وقد قتلوا واخذوا المال دا صورت دی ونی ولشو قتل کړي دي مالی مخسره خو مال نصاب ته نه رسي امخ کې چو کنه نصاب ته رسیدلو قتل ام کړي دي نو د قدري اختیارو خپا ولا سره ګډ وټ کټ کا مړم کا وسلای کې یسر په مړ کې یسر په سلای کې دغه صورتو کنه اڅولرم چې اوس دبل غیر شو قتل ام کړي مال مخسه خو چې تقسیم کو نصاب ته نه رسیدلو فی کس اوس بچو او صرف قصاص ته قتل کړي نو ورو یجب خبره ده چې مال نه وخت سره په قصاص کړو قتل کړو نو هل تحدن اولیاء کما کولم کار به نه کېدلو دلته مال مخسته دي قتل هم کړی دي دلته وی اولیاء معاف کیږي تاسو وجه ده تاسو ګورئ وجه تاخير کوي واذا اخذوا قبل التوبه وقد قتلوا واخذوا المال اذا قسم لا يصيب لكل منهم نصاب فالامر بالقصاص الى الاولياء وفي الفوائد الزهيريه كوي هذه مسألة عجيبة وإذا عجيبة مسألة من حيث أنهم إذا صدر القتل منهم كقتل الذين صادر شيء فقط لم يلتفت إلى عفو الأولياء التفات نكذلوا بل يقتلهم الإمام لم يلتفت إمام بالتفات نكي عفو الأولياء بل قتلي بإمام حدا وإذا وجد معه أو كديسر معهم بكارو ديو سرعو مدلشي أخذ المال القليل لو تبر فيه عفو الولي صحیح معه د قتل سره اخذ المال القليل مو مندل شي نو بیا پکې عفو د ولي د کار ور کوي تاسو پیږئ کنه دې څه وجه ده اسباب خل دې وجه ده چې کله صرف قتل وي نه حد دی چې قتل وي ور سره مال وي او مال نصاب ته نه رسي کینو دا مال د کسانو حق دی بندګانو حق دی چانه چپټ کړي دي نو د بنده حق دا پکې واپس قوي شو چې قوي شو خبره بس قصاص سره واوتله ته وګورئ فإن قطع الطريق في مصر أو مدينة أو قطع خارجا من المصر من حيث يمكنهم الاستغاثة نو که بخار کې دا غیر مفتابی رائے ده یا په یو بازار کې خار مصر او مدینه خو یو ده یا اوقات یا قطع خارجا من المصر د مصر نبارو خودم روچ اوازي کول استغاثه کول خلق لرا رسیدل شو من حيث يمكنهم الاستغاثة فإنهم لا يقطعون في قول أبي حنيفة وأصحابه ولا يقام عليهم الحد ولكن يدفعون إلى أولياء الدم فيكون الأمر إليهم دا كل شكل قتل بكشي وفيما قتلوا وفيما جرحوا وفيما
اخذوا من الاموال كم مالنا خستل شبيو كان قتلوا وايو فيكون الامر امر بچي اليهم اولياء تبوي فيما باغ مسلك قتلوا قتل سيدا او فيما جرحوا وفيما اخذوا من الاموال